التاسون هم ستاسو خوري نو التاسون به وي خوري هغه اصل ما خیر ډېر خلکو ته پرې کړی دی هغه څیزونه وي خو بهرحال زه د کوم ځای کې ولاړ یم دا خبره لږه ډاډه کوم چې زه اوس هم د چا د مسلمي آفت کوم چې سنګیرې ناست ما ته هغه سنګیرې ناست نه دی ما ته هغه 1500 والا ښکاري چې کومې ټوکې کړو دا هغه جاوید دی چې ما سره په بالپین باندې جګړې کولې دا هغه اخترګل دی چې ساجد پکې منډې والي او دا هغه پیدا دی چې ما دې تا نه پکې دا نه درلود او دا هغه سړی دی چې یو ټي وي روان کړی و او ته پکې ګوتې والې خو په هغې کې دونه وخت تېر شو جي چې اخره کې ټي ویګانو کار پرېښود نو زه دا خبره کوم نو ملګرو ډېره شکریه الله مې عزتمن کا الله خوشحاله کا الله په بچو کې برکت واچوه او بچي مې راته ونوي زما دوه بچنګیان دي یو اوس ام بي بي ایس کې پتر ډیر کې یو بچنګي بي ډي ایس کوي او یو بل ماشوم دی په هم کې سبق کوي یو ماشوم خدای مزور راکړه زه ډېر خوشاله یم لاک لاک شکر دی هغه پکې هم ده بجون روان دي سهار شي او ماښام شي او 11 غنټې ډیوټي کوو او دا زندګي ده خدا دا چې ما د 400 سلیکشن کله وکړو نو ایز ا ډسټرکټ سپیشلیست دلته راغلی وم بده مرغه زما د دې سیاسي ګوندونو د وجې نه زما سلیکشن دلته ونه شو او زه ډېر زیات خفه شوم چې په دې سیمه کې سهیل صاحب خبره کوي نو چې افسر ګوري نو خټک په ګوري یا به وزیر ګوري یا به بنوسې ګوري زموږ خلکو ډېر خشینه پیدا کړي خو پټ کي د خور لاندې پټ دي او سهیل سره خدای کوي یا د نور مرګونو چې هغه اوچت کړ هغه ښکارې شو کنه زما د خور سره خپل مینه ده چې دوی ته خپل خور زما دي باندې فکر دي مشرانو باندې خپل لیکلي په دې وجه باندې ما یې ورته چې څنګه وکړي لايف ده لايف ده ليس هذا سعيد ما يجوز المفريد عندنا गाड़ी ماډل کوي اوس سره کې गाड़ी ولاړ دی بیا سي गाड़ी دی ټول کړه ډېر خولي اوس ورته باندې مو ویډیو جوړو دا ته ها سیده چې ډېر مهرباني والسلام بدر پکې څه جوړ نشو دې پکې سیاسيون کې به تدبیر موږ ته دې سړي کولې دا ډول تکړه د موږ په هغه کو کنه او دا چې ټیکنیکل سره هغه طرف ته لاړو نو میکانیکل فیلډ ته لاړو موږ سټاین نو سره کومه کړه کړو بیا دې خپل لګا ته کې خانه دا پلاس کې ټول قابلو مسافر حالات کې قابل لکو وګدا بدل دا اولاد مالک ته تاسو ټول شاګردان او پن ور سره دي پن دا خبره دا محدوده چې وګوره الافغان سره زموږ منیټرو دا ډېر زیات روانو موږ چې ډېر د تنګ دا خبره زما خبره به مؤسسات کوله نه او استاد به ورته ګرانو کتونکو ډاکټر صاحب خپل ملګرو ته د خپل ستړي کې خو دې چې زه د یو عام سړي زوی یم زمیندارو کاروندګرو غریبو په غریبۍ کې د سرکاري سکول نه زه وتم او نن چې دوی کومه د کومې شعبې سپیشلیست دي د بده مرغه 400 ډسټرکټ هسپتال کې دغه ډاکټر نشته خو مخلصي چېرته ده بله یو خبره وکړله د 400 خور ډېر ستر شخصیات پیدا کړي دي خو 400 ته څه پیدا ورنه کړل بیروکراټو کې زه نن هم ذکر کوم برملا یې ذکر کوم څوک را سره اتفاق کوي نه کوي دې ځای کې زه درې مهدیجان چې کوم دی بورډ کې سیکرټري دي خلک یې ستایي مهدیجان بورډ کې سیکرټري دي خلک یې ستایي اسرار صاحب چې کوم دی سیکرټري دي خلک یې ستایي التاف عمرزی چې کوم دی خلک یې ستایي د دې کلاس پیلو چې کوم دی ډاکټر سهیل صاحب چې څومره ذکر وشي ځکه چې موږ له کم وای چې په کتابي شکل کې موږ له 400 تاریخ راکو موږ ته هغه په آینه کې هغه شکلونه خو چې دلته کې باچا خان دلته سبق ویلي دي دلته کې ولی خان سبق ویلي غنی خان دلته سبق ویلي عبدالعلی خان دلته سبق ویلي چې دا خبره کې دلته یا غنی دي یا غنی دي و مسله څه ده دلته کې دا نور پر ځړو کې ډېر لوی بیروکراټ دي کې دي چې زما دا خبره وری تاسو به ګوره دغه ځای کې یو نامعلوم تصویر چوک جوړ شوی دی یو کامن تصویر جوړ شوی دا په مومندو کې پکار دلته موږ ته پټکی جوړ کړو دې ته نامعلوم تصویر چوک وایي تر نن ورځې ګوره څوک وایي دا سابق صاحب دی خلک یې کنفیوژن کړی دي چې بس هلته کې ځي دلته کې ځي ټوله کنفیوژن دا کړی څوک څه وایي دا یو نامعلوم تصویر چوک دی ښه نامعلوم تصویر چوک نو د بیروکراټو نه هم ګیله شته دی یا یو نگران وزیر اعلی راغلو په ترقۍ باندې مې خبرې کولې سوچ مې کوو نو دوه راغلل یو اعظم خان سپیشل ایجوکیشن چې د هغې بنیاد یې ښودلو دویم خبر راتله وي د دې ځای نه واله وي دا دغه پورې وي سړک هغه درې پورې نو سړک دا کارنامې وي
کلي ګوان کې به نوکران کړی وي دا هم ده خو څه غټه منصوبه چارسدي دراله د چارسدي چوک چې کوم دی دا موږ په چاندو جوړ کړی دا پشکلاوتي چې به جوړه ده منتظر خان کمشنر ریټایر شو د دې زیامو دا هغه ته کریډټ ورکوم چې هغه سره په دې کې کومک کړو ډایلاسس ماشین چې کوم دی دا ما په چاندو روان کړی دي 400 دي سیاستدانانو ته د دې مشرانو د وړاندې په دې چې سهیل صاحب ته دا پته ولګي چې دلته کې دا خلک څه کوي د دوی کار څه دی 11 کاله دا ډایلاسس ماشینونه په ډبو کې بند پراته او بیا دې له مونږ چانده وکړله او نږدې به لاړ شي د اتمنځو بایپاس لري دا 2 پیرې ما کولو کو په دې د شینګل په دې خوړزه واچو دا بار 2 پیرې به ما شینګل واچو په دې ما زرګو روپیو لګولې دا سیاسي خلک هم پیځي دا افسران هم پیځي دا بیروکراټ هم پیځي نو ځکه دا خبرې کوم چې دا کلاس بیلو چې کوم دی دا نن ډاکټر صاحب چې دا خپله کومه فلسفه کېښودله شورونه چې بیا په لاټین باندې بیا افغانستان ته لاړم هغه خپل دود دستور چې کوم دی هغه نن الحمدلله مانځه ټول ډاکټران دي د ډاکټر صاحب رور هم چې کوم دی نو دلته کې ډاکټر دی اشفاق او داسې نور هم ډېر چې کوم دی نو ډاکټران نومونه ما مخې ته راغلي دي چې اوس مانځو کې ډېر ښه دي خو اخرنۍ خبره دا کوم خو د ډاکټر سهیل صاحب نه چا زیات کار کړی وي نو پکار دی چې مخې ته راشي چې موږ یې دنیا ته وښایو دا ګوره زموږ د 400 پردپا خبره د ډاکټر صاحب نه چا زیات کار کړی وي او په ډاکټرۍ کې داسې یو کردار ادا کړی وي نو موږ ته ووایې زموږ دروازې ته کولو دي چې موږ د دنیا ته وښایو چې یار 400 کې داسې یو بل بیروکراټ وي ما دا 3 نومونه واخیستل څه پته لګي د دې نه بل ښه بیروکراټ وي زما د کیمرې نه یا زما د نظر نه هغه غیب وي نو هغه دغه دا زیاتې پیر صاحب زه ذکر کوم چې اواز شهر اخبار چې کوم دي د اخبار چلول دا ډېره لویه سرمایه غواړي دلته کې ځکه چې دلته کې به بیا حکومتونو سره به چلي دلته کې د اشتهارات د باندې بندي ډېر ګران کار دی نن په دې د 85 په دغه سکرونټالو کې هغه کسب شته چې دلته کې یا شهباز اخبار و کسوټ اخبار او خو شهباز اخبار دا زموږ د پښتنو اخبار چې په هغې باندې څومره بندیز ولګېده نو دا هم چې کوم دی نو ډېر عابد صاحب ته چې کوم دی دا موږ کریډټ ورکوو ټول ځان له صوبې دي په ځان لپاره سړي باز کېږي خو زموږ پروګرام چې کوم دی دا به زه ډاکټر صاحب تاسو ته به بیا درځم دا تاسو چې کومې خبرې کوئ دا به کوم میراج الدین صاحب چې کوم دی دا شاعر دی دوی سره به خبرې کوو او سهیل صاحب سره بیا بیل کینو نو دا خبرې راشي ما 2 خبرې زده کړې زما علم کې ډېره غټه دغه وشوه په دې منموهن سینګ باندې زه خلکو لیونی کړم یا ته دروغ وې هغه دی او ډاکټر صاحب کتاب کې دې ذکر کړی زمانه انګلیسي کتاب کې دې کې به تجي یو تصمیم مونږ وکړو روح الله صاحب مور بیبي او زمونږ والد صاحب دې سره کلاس ویلو هغه د انډیا وزیر اعظمي کړی دا نو دا ډېره غټه خبره ده الله دې راته آباد خوشحاله بریالي قدرمن ساتي او ګرانو کتونکو دا نن دا کلاس فیلو موږ ته دا ښیي چې دا ایمانداره مخلصه ځکه چې کوم دي سپین ږیري دي خو جذبې یې ځوانې دي نو نن خو د دوی احساسات بېل شانتي دي خوشحالۍ بېلې دي خو لکه دلته اوس وګوره دې پکې لږ ستړی شوي دي چې ډاډه ولګوله هغه دی هم پکې ستړی شوی دی هغه خامس صاحب پکې وګوره خامس صاحب یې څوکۍ کوي او وکالت هم ولکوي ګوره وکیلانو په سر شته نو ګرانو کتونکو په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او دلته کې چې کوم دی ګوره لکه دوی هره طبقې ته ګوره امامان دوی پیدا کړي دي د دوی په دغه کې شته د کلاس فیلو کې او دا د مولوي صاحب چې موږ څنګه ذکر کوو لوی حافظان په خپلو خبرو کې دوی ذکر وکړي چې په درس او تدریس باندې زه توجه ورکوم ښودنه نو دا چې کوم دی دوی مولانا صاحب کې چې څومره حافظان دي کوم ټیم چې د مدرسه خپله 85 نه چې تاسو فارغ شوئ یو مجزي بسم الله الرحمن الرحیم کله زه د ملګرو نه ختم اگزام زمونږ وشو موږ ته هم ډېر بور شوی مرۍ خرابه ده معافي غواړم نو د اتم امتحان نه پس زه لاړم بهر مدرسې ته سکول مې پرېښود